السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه او د صحت په جامه به یې. دوستانو ملګرو، د خوبونو د تعبیر سلسله، د وظایفو سلسله او دا هر څه روان دي، او د دې په هکله باندې زه تاسو ته یو د خوب تعبیر بیانوم، او هغه تعبیر دی د په خوب کې د جومات د جوړېدو تعبیر. چې آیا یو انسان دی هغه په خوب کې مسجد او جومات تعمیر کوي، آیا د دې څه تعبیر کېدی شي؟ د دې مختلف تعبیرات دي. په خوب کې جومات او مسجد جوړول د تا د نیک اعمالو د الله په دربار کې د قبلېدو اشاره ده. په خوب کې مسجد جوړول تا ته اشاره ده چې ته مسجد سره تعلق برقرار وساته. په خوب کې مسجد جوړول د تا په نیکو کې د اضافو اشاره ده. په خوب کې مسجد جوړول د تا د عزت او د وقار د زیاتېدو طرف ته د الله پاک د طرف نه خوشخبری ده. او په خوب کې مسجد جوړول دا د رب العالمین په دربار کې د تا مقام د لوړېدو اشاره ده. نو هر طرف تم چې واړئ، خو چې ته په خوب کې مسجد جوړوي، رب العالمین به تعالی عزت زیاتوي، رب العالمین به تا نیک اعمالو کې قبولیت اچوي، رب العالمین به تا نیکۍ قبلوي، رب العالمین به تا ته د خیر اراده کړې وي، او رب العالمین به تعالی په دې اعمالو کې، عقایدو کې، په خوالي کې، په حسن خلق کې د اضافي توفیق درکوي. نو په بنا بر هر تقدیر په خوب کې مسجد جوړول که د ډیر د وس والا وي، دا اشاره ده چې مسجد او مدرسه کې تعاون کوه، او که کومه مدرسه کې ته تعاون کوي د هغې د قبلېدو هم اشاره ده. نو دا یو مهمه د خوب تعبیرو چې د تاسو په وړاندې ذکر شو، چې په هر ځای کې وایي الله تبارک وتعالی مو خوشحال لره، ژوندي لره. جزاکم الله.